نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. سورة المائدہ شپگم پارا او پنجوستم نمبر آیت دی. فمخی آیتونو کی اللہ پاک دی یہودیانو عیسیانو سرا دا دوستانی نمنا او فرمائلا اس پدیرو کو کہ ہم اللہ پاک دا دغی اہل کتاب سرا دا دوستانی نمنا ذکر کی. اللہ رب العالمین فرمائی چی تاسو دا دی کافرانو سر من مکوئی زکدی ستاسو دن سر ٹوقی کئی ستاسو دن پس خندا کئی او دی ستاسو دن تسپک گوری دا کافران ستاسو دا دن دشمنان دی دا پا دوستانہ باندی منی سی بلہ کافران استاسو دا دین اسلام یو اہم عبادت او پشاعروں کی اہم شعار آزان دا دی پسیدہ کافران ٹوکی کئی. اولنی کال ہجرت باندی کلچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینی منوریت ہجرت اکڑو آزان مشروع اگرزیدو. اگد حدیث تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول کال دا ہجرت باندی دا صحابہ کرامو اجتماع او مشورہ اشلا او پہاگی کی بیا یو صحابی پخوب کی آزان دا فرشتین ووری دو او پاگی سر بیاد آزان مشروعیت اشو. اول کال دا ہجرت باندی آزان مشروعیت شویدی. آزان سنتی مؤکد دی. امام محمد رحمہ اللہ فرمائی آزان واجب دی. دا پنزو منزون دا پارا با ہر وقت کی خپل خپل آزان پا خپل وقت باندی کی گی. آزان دا جمعی مانزد پارت وکی گی دا حقید پارت و آزان سنت تی. آزان اقامت دا فرض مانزد سرا خصوصیت لری دا فرض مانزن علاوہ آزان صحیح ندی. ابتدا کی دا تحجد منزد پارا بہم آزان کی دو خواغد دید پارا و چکم صحابہ کرام او مومنان تحجد کری دی ناغی چکل تحجد دا پار اول آزان اشو بیا چکل تحجد اشی تحجد نباد مسلمانان آرام کئی نو دا دید پار آزان اشی چی مسلمانان مانزد پار را پاسی کم حضرات چی داوی چی تحجد کی مشغول بھی اغی آرامو کی او چاچے تحجد نیکڑی ای تحجد تا پاسی ابتدا کی آزان دا تحجد کی دو لیکن دا تحجد آزان بیا منسوخ شوی دی. دا آزان دا تحجد صحابہ کرام پخپل باندی پریخو دی. دا دی وجنا امام طحاوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی
آزان د تهجد ابتداءن کېدو لیکن رستو د آزان بیا منسوخ وګرځېدو نو کم سړی چې د تهجد آزان کوي دا سنت ندی بلکې دا خلاف سنت عمل دی د دې وجنه حضرت علقمہ رحمه الله مشهور تابعی دی هغه فرمایي آزان دا سحر اذان نه علاوه د تهجد اذان کول دا خلاف سنت دی صحابه کرام پریخ دی نو دا شروع کول دا د سنتو نه خلاف دی اوس دا غیر مقلدین و بیان د تهجد اذان کی دا د سنتو نه خلاف کی ابتدا کې او بیا منسوخ شوی دی دغه طریقې سره اذان دي څنګه چې زمون او استادو په جماعتونو کې اذان کیږي اذان هم په دې طریقې سره مشروع دي البته اذان په باره کې روایت مختلف راغلي دي په دې کې الفاظ کې په بعضي الفاظ کې اضافه مشته چاغاد حضرت ابو محذور رضی اللہ عنہ آزان دی نو پاغی کی د تشہد کلمات تکرارن دی لیکن د امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پنیز باندی آزان کلمات دا کم زمان اوستا سے جماعتون کی دا آزان دی غالباً پنزلس کلمات دی او د اقامت بیا دو کلمات سیوا دی ناغا اولستی امام شافعی رحمه اللہ دا حضرت ابو محذور رضی اللہ عنہ آزان اخلی اغی کے الفاظ اغی سیواوی دوارا قسم آزان صحیح دی یو آزان شیعگان کئی د شیعگانو د اذان کلمات دا په قرآن سنت کی نشتا شیعگان په اذان کی اشهد ان محمد رسول الله نبات الفاظ وی اشهد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علیا ولی اللہ وسی رسول اللہ وخلیفته بلا فصل دا الفاظ وی لیکن دا اذان پا قرآن سنت کی نشتا دا د شیعگانو بدعی آزان دی دا بدعت دی شیعگانو دا خیٹ نه جوړ کړی دی په دین کی ثبوت نه لري آزان چې کله مشروع شو د کافرانو یهودیانو په آزان د مسلمانانو پسې ټوکې کولی نو الله رب العالمین فرمایي چې تاسو د داسې خلکو سره مینه مساتئ چې هغه ستاسو آزان پسې او دین پسې ټوکې کوي بل د اهل کتاب یهودیان چې دی همیشه په دې کوشش کې دي چې د مسلمانانو نقصان وکړي د مسلمانانو په دین کې عیوب او نقصانات پیدا کی کمزوري پیدا کی او دې تاسو سره دښمنی صرف د دې خاطر ساتي چې تاسو ایمان وروړي دي او دې ایمان نه دی وروړي نو دې دښمنی تاسو سره د ایمان د وجه نه ده مدینه منوره کې یو عیسایو جماعت کی اذان شروع اذان کے مؤذن وی اشہد ان محمد رسول اللہ دی عیسائی دلتا بد دعا وکړه وی اللہ دی دروجن ہلاک کی دیکھنی با نبی علیہ السلام نہ منو او دا دی مطلب خدا چی نبی علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دی سورج بعد د پکور کې یو نوکر و هغه سره پلاس کې سکروټ و د شپې هغه ته پریوتل هغه سکروټ د وجې د دې عیسائی بسترې اور واغشتو
او اور دومره زیات شو چې هغه عیسایي پکې هم مړ شو او سوځېدو او د هغې اور د وجې نه د دې عیسایي ټول کور او سوځېدو د خطبه دعا کړې وه الله یې دروغجن هلاک کړي دې دروغجنو الله پاک هلاک کړ نو دې اهل کتابو دشمنی ستاسو سره صرف د دې خاطره ده چې تاسو مسلمانان د الله پاک کتاب قرآن مجید منئ تورات منئ انجیل منئ زبور منئ او د اهل کتاب دغه باندې ایمان نه ساتي د دې وجې نه تاسو سره دې دشمني ساتي نو الله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دې ته وایي چې تاسو ته د مسلمانانو د ایمان نه زیات یو ستاسو غوسه کوونکي څیز وښیم تاسو مسلمانانو سره زیاتې کوئ او مسلمانان در باندې بد لګي یو څیز درته وښیم چې په تاسو د هغې نه هم بد ولګي ستاسو مشرانو الله پاک پې لعنت لیږلی و ستاسو مشرانو الله پې غضب لیږلی و ستاسو مشرانو الله تی شادوګان جوړ کړي ستاسو مشرانو الله تی خنزیران جوړ کړي د داود علیه السلام د قوم نه بیزوګان جوړ شي او د عیسی علیه السلام د قوم نه خنزیران جوړ شي نو ستاسو د پاره زیات د غصې سبب خو ستاسو د مشرانو تاریخ دی بل دا منافقان یهودیان تاسو ترازی او تاسو دی چې موږ مسلمانان یو دا ګورې ځان پرېږدي دا مسلمانان نه دا کافران دي دا اهل کتاب یهودیان عیسیان په حرام طریقې سره د خپلو مشرانو نه مالونه اخلي رشوت اخلي او په هغې سره دوی د الله پاک په کتابونو کې تحریف کوي نو چې دوی دا ګناهونه کوي دا حرام یې خوري رشوت یې خوري پکار دا ده چې د علماو او د پیرانو د خپل خلک منع کړي وي مفسرین لیکي چې د دروغو پیران دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې هم شته چې دوی به د دروغو قصې کوي د خلکو د مال حاصلولو دپاره او د هغې د وجې نه به دوی د حلال او د حرام تمیز نه کوي د دې د وجې نه به دوی د جایز او د ناجایز تمیز نه کوي اره بلا خوري بعضې اوقاتو کې دا پیران او دا خطیبان د دروغو قصې کوي او خلک جړۍ ته به حیران شي چې دا رښتیا دا واقعه به شاید دروغ اکثر خصوصا د پنجاب پیران او د پنجاب د بریلیان مولیان د دروغو فرضي قصې جوړي او د خلکو نه په هغې طریقې سره مالونه اخلي مونځ به نه کوي او پیر به بدعات به کوي او پیر به شرکیات به کوي او پیر به زناګانې به کوي او پیر به عرسونه به کوي او دا به پیري نو دا د نبی علیه السلام په امت کې هم دا بیماري شته الله دې موږ وساتي بل په دې آیت کریمه کې الله پاک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته هم ذمہ داری ذکر کوي چې تاسو به خپل هم ګناه نه کوئ او نور خلکو ته به هم د ګناه نه د منع کېدو حکم کوئ امر بالمعروف او نهی عن المنکر به کوئ یو ورځ حضرت علی رضی الله عنه په منبر باندې ناست بیان کو وی فرمایل اے خلکو ستاسو نه وړاندې چې خلک د کومې ګناه د وجې هلاک شوي تاسو د هغې نه ځان وساتئ هغه دا چې خلکو به ګناهونه کول او علما او پیرانو به دوی نه منع کول الله پاک د هغې د وجې دوی ټول هلاک کړل او بیا دا واورئ اے خلکو رزق د الله سره دی ستاسو رزق څوک ختمولی نشي
او اے خلکو د مرګ اختیار د الله سره دی د خپل وخت نه وړاندې پتا سو مرګ نشي راتلی علماء ته پکار دي چې حق مسله کلکه بیانوي په حق مسلې بیانولو کې د چا پروا نه کوي نن ډېر مولیان حق مسلې بیانولو کې یریږي حق مسله ځکه نه بیانوم چې بیا به مې څوک مړ کړي حق مسله ځکه نه بیانوم چې بیا به راله تنخواه نه راکوي حق مسله ځکه نه بیانوم چې خلک به بیا عزت نه کوي حق مسله ځکه نه بیانوم چې نوکري مې ختمیږي حق مسله ځکه نه بیانوم چې امامت مې ختمیږي درس مې ختمیږي مدرسه مې ختمیږي تنخواه مې بندیږي حق مسله نه بیانوي حالانکه د حق مسلې نه بیانولو د وجې الله پاک پخواني خلق هلاک کړو عالم کار دا دی چې دی به مسله بیانوي حق نن خپلم نشي بیانولی او چې بل عالم بیانوي نو هغه هم نه برداشت کوي په مولیانو نه سبا داسې شړق راپرېوتی دی خصوصا زمنګ په دې دیوبندي علماء کې بعضې کمزوري ایمان والا عالمان داسې مشته چې خپله هم د باطل جواب نه کوي او حق مسله نه بیانوي خو که یو عالم حق مسله بیانوي او د باطل جواب کوي نو بیا هغه ته هم نه برداشت کېږي هغوی پسې هم خبرې کوي دا شرپسنده مولیان دي حق مسله نه بیانوي خپله بزدلې او چې هغه غیرتي دي او جرأتمند دي او حق مسله بیانوي نو هغې پسې بیا خبرې کوي خو د دې جواب په آخرت کې ویل غواړي هغه مولیان چې حق مسلې پټوي د الله دربار کې به جواب ورې بیا وایي دا په دې نه کېږي چې سړی د پټکې په سر کې او ګیرې دې پرېږدي او تسبیح دې لاس کې ونیسي او 15 ټیمه جمع دې ورکوي بس دا مولا شو عالم جوړېدل آسان دي خو د عالم هغه ذمهدارۍ ادا کول دا ګران دي عالم سره علم وي نو عالم به مسله حق بیانوي عالم سره علم وي نو دی با دا علم چرته نه پټوي چاہے ہر قسم مسله راشي عالم به دا مسله بیانوي اوس چې کوم علما داسې دي چې هغوی د خپلې عقیدې وضاحت نشي کولی صحیح مسله چاته نشي بیانولی صحیح خبره چرته نشي کولی د خپل حق عقیدې دلیل نشي ویلی خپل حق عقیده په منبر او محراب باندې نشي بیانولی نو دا عالم په قیامت کې جواب کوي نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم انسان حق مسله پټه کړه الله پاک به دې انسان ته د قیامت پر ورځ د اور واګي واچي الجما بلجام من النار د اور واګي به تا چول شي حق مسله دې زده کړې د مولای نو ولې نه بیانې نن عالمان ډېر شته زموږ دیوبندي علما کال په کال په زرګونو د مدرسو نه فارغېږي خو د حق مسلې هغه د بیان هغه شوق نه لري ګوره دا څومره اهل باطل مولیان دي لکه وابیان دي پنجپیریان دي بریلیان دي ای چې د مدرسې نه فارغ شوي لاندې او خپله مسله بیانوي د دویمې درېمې درجې مولا به د حفظ د سبق مولا به وي طالب به وي او هغه به هم لګیا وي خپله مسله بیانوي چې څه ورته استادانو خولي پروا یې نه وایي اگر چې غلطې خو وایي او زمونږ دا مولیان سم مولیان فارغ غټ غټ عالمانی حق مسله نشي بیانولی وایي چې بس دا ډېر ګران کار دی یره چې بس ماحول لا ته خرابېږي یره چې بس دا خو مناظرین پکې پیښېږي بیا مناظره موږ نشو کولی یره چې بس دا خبرې ماله خوند نه راکوي یره چې بس دا شل قصې به وکړي د الله په دربار کې ولې ته جواب نه ویسو علم دې وکړو
د پیغمبر په مسله په منبر باندې کېناستې نو اوس به ته مسله پټې که نه به پټې نن موږ هغه ملا ته جومات کې خوشحالیږو چې اختلافي مسلې نه کوي اختلافي مسئله دا رستو خلکو اختلافي کړې ده اول نه اتفاقي ده ته اتفاقی شروع کې اختلاف خلکو شروع کړي ته خپل عقیده سم بیان کا اهل سنت والجماعه موقف سم بیان کا خپل مذهب حنفی کلک بیان کا دلیل د خپل عقیدی او د مذهب کلک وایا او که چا اعتراض کړي داغي جواب کوا دا ستا ذمہ داری ده پدې دستار بندو کې علماء ته دا پټکي پسر شي پګړې پسر شي دا د دې د پاره چې دا عالم چې دی بو حق مسلې بیانې چې دی جمعه ته مدرسې تراشي او دین زده کړي او حق مسلې نه بیان دا پګړې د سربندي د بې ځای شي ولې د الله علم پټه الله علم درکړي دي چې چا پټ کړي دغه ته يهوديان عیسایان ویل شي ته مسلمانانو علم په پټه کې کار کوي هر عالم ته پکار دي چې خپل مسله کلک بیانې ټیک ته جنگ جګړې دي نه کوي اختلاف د دلیل کلک کوي چې ته په حق نه ولې مسله نه بیانې په حق دلیل ولې نه بیانې په حق نه خپل عقیده ولې نه بیانې او کنه خپل عقیده کې نشکی نو بیا اول عقیده اصلاح وکړه که عقیده مزبذب یې ګډه وډي نو بیا خپل عقیده ټیک ځکه تا پس بیا مونږ نه کیږي الله دې موږ او تاسو ته په خپل عقیده او مذهب حنفي استقامت نصیب کړي دا زمون ایمان دی چې زمون د عقیده ټیک ده دا زمون ایمان دی چې زمون دا مذهب ټیک دی دا زمون ایمان دی چې په دې باندې موږ جنت ته رسیږو چې زمون ایمان دی نو بیا خو مسله کله بیانول پکاري او چې عالم یو مسله خپلم نشي بیانولی او نور عالمان بیانی اغي پسیم خبرې کوي نو اخرت کې بیا نقصان ډیر دی الله دې زموږ علماء ته د حق مسلې د بیان توفیق ورکړي بیا د يهوديانو عیسایانو د الله رب العالمین په شان کې ګستاخی وکړه کله چې الله رب العالمین په يهوديانو باندې فراخي ایش شرط ډیر راوستل نعمتونه پیډیو چې کله الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغلیږي او دی يهوديانو ګستاخی وکړه الله پاک په رزق راتنګ کو چې رزق یې پیراتنګ کو دی يهوديانو وی نعوذ بالله د الله پاک لا سنت تړلې شي دی موږ له خزانه نه سن راکې الله سره خزانه شته هغه موږ ته بند کړ موږ له تسن راکې الله پاک آیاتن نازل کړل دا الله پاک خزانه ډکې دي دا الله پاک لاسونه کولو دي فراخ دي رزق ارجات ورکي او دا تاسو دا قرآن دا نازل دو دا پیغمبر دراتلو سره تاسو کفر زیات شو دا غید وجن الله پاک د دې يهوديان عیسایان خپل منس کې دشمنی او عداوتونه پیدا کړل او بل د دې کار دادي دا يهوديان عیسایان پزما کې کوي فساد پدې دې کې یو لفظ راځي بل یداه مبسوطتان یدا دا خبره بلګدل تو وضاحت سره وکړو ید دا د عربی جبه لفظ دی عربی جبه کی لاس تویل شي یدو او د دې نسبت دلته الله پاک ته شوی دی د الله پاک لاسونه نګور یو د ید ترجمه ده او یو د دې حقیقت دی معنا مقصود دی د ید ترجمه منقول شو چې یدو دا لاس ته وي اردو کې ورته هات وي مختلف نمونه دی خدا ترجمه ده او د دې حقیقت الله نه علاوه چاته معلوم دی او کنه دی نو په دې مسله کې اهل سنت والجماعه او اهل بدع مختلف دي اهل سنت والجماعه وی
چې داسې صفات د الله پاک د پاره استعمال شي نو دا متشابهات وي. لکه مثال یدا متشابه، ید الله متشابه، وجه ربک متشابه، یوم یکشف عن ساق متشابه، استوى على العرش متشابه، یا تجری باعیننا دا متشابه. نو داسې الفاظ دا د متشابهاتو نه دي. سلور مذهب مسلمانان اهل سنت والجماعت دي ته متشابهات وي، او د دې متشابهات په باره کې اهل سنت والجماعت اتفاقی مسله دا ده چې د دې کوم حقیقي معنی د الله ته معلومه ده، الله نه علاوه اچا ته معلومه نه ده. بیا عام طور علما د پوی د پاره یو وضاحت کوي. د انسانانو لاس مونږ پیژنو چې دا د اډوکي، غوښې، سرمن، رګونه، وینه د دې نه جوړ شوي دي. خو د الله پاک لاس مونږ نه پیژنو. الله مونږ پیژنو په صفتونو، خو مونږ الله پاک لیدلی نه دي، او د الله رب العالمین د دې صفتونو معنا هغه مونږ ته معلومه نه ده. نو په دې کې سلور مذهب مسلمانان وایي چې د دې په معنا باندې الله پیږي، زمونږ ایمان دي، خو د مخلوق په شان لاسونه د الله پاک نشته. دا د اهل سنت والجماعت تشریح شو چې د دې په معنا صرف الله پیږي. اهل بدع مجسمه و مشبهه او د نن سبا دور غیر مقلدین وابیان اغوی وی چې معنی معلومه ده، کیفیت مجهول دی. معنی معلومه ده، نو تاسو ته وی چې معنی صدا اډوکی غوښه وغیره، او کیفیت د لاس تا مثال د لاس ګرموالی، یخوالی، توروالی، سپینوالی، نرموالی، سختوالی، غټوالی، نریوالی، دیتا کیفیت وی. دوی وی کیفیت مجهول دی و حقیقت وی منگتا معلوم دی. نو چه حقیقت تی ولا امنو دا عقیده دا مجسمه و مشبهه او دا اهل بدع دی، اهل سنن دی. نو دا غیر مقلدین وابیان و سراد اهل سنت والجماعت یو اختلاف پا دی مسئلہ دا صفاتی متشابهات کی دی. منگوایو د صفات متشابهات لکه د الله پاک لاسونه دا مونږ ته معلوم نه دي چې څنګه دي. دوی مونږ ته معلوم دي، خو رنگ روغن یې نه معلوم. مونږ وی په رنگ روغن باندې خو جسم تا ثابت کو، نو چې جسم دې ثابت کا عقیده د مجسمو د مشبهه شو، بیا د مسلمانان عقیده نشو. اهل سنت والجماعت په دې باب کې یو جانب باندې دي، او په بل مقابل کې د دوی سر اهل بدع دي. اهل بدع کې تاسو ته مادری ډلې ذکر کړي، یو مشبهه، دویم مجسمه، او دریم د نن سبا دور غیر مقلدین وابیان. په دې مسله کې د اهل سنت سره خلاف دي، او دا مسله د عقیده سره تعلق ساتي. نو زموږ ایمان دا دی الله پاک د پال لاسونه شته. څنګه دي؟ الله ته معلوم دي، داغه د شان مناسب دي، مونږ ته معلومه نه دي. د دې په معنا باندې صرف الله پیږي، زموږ ایمان دي. مونږ ته دومره معلومه ده چې د مخلوق په شان لاسونه د الله نشته، ځکه مخلوق باندې فنا راځي او په الله فنا نه راځي. مخلوق ختمیږي او الله پاک نه ختمیدونکي ذات دی. نو داسې لاسونه د مخلوق والا پشان الله د پاره ثابت نه دي. نو دې صفات متشابهات کې عموما مسله مونږ دا وایو چې دا صفت د الله د پاره ثابت دي. د دې په معنا باندې الله نه علاوه هیڅوک نه پیږي، خو د مخلوق پشان لاسونه او دا صفتونه یې نه دي. او بیا الله پاک فرمای اهل کتابو که چر ایمان روړو تقوا اختیار کا، نو موږ به دې د پاره نعمتونه دی لور کړو، جنت په مور کړو، ګناهونه مات کړو، معاف کړو دی باندې.
او که چردی په تورات انجیل زبور او په قرآن باندې ایمان راوړو او د دې تصدیق کړو په دې باندې عمل کړو نو موږ به دې باندې دومره نعمتونه چې د پاسم دې ته رزق ملاوېدو د لاندې نم رزق د پاسه د باران په ذریعه سره رزق او د لاندې د ځمکې نه میوه‌جات او فصلونه رزق دا موږ دې ته ورکوو لیکن د ایمان راونړو موږ پې غضب او لعنت نازل کړو نو فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مومنان لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم تاسو منسی اغا دین ستاسو لا تتخذوا الذین اتخذوا تاسو منسی اغا کسان چاگینی ولدی دینکم ستاسو دین حضوان پلوب باندی حضوان پٹوپ باندی پخندا باندی والعبن و پلوب باندی من الذین دائی کسان اوتو الكتاب چیتا کتاب برکڑی شوی دی من قبلکم ستاسو نوڑان دی والکفار اولیاء کافران تاسو منسی پا دوستان باندی مومن بعد کافران سر دوستانے نکی واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین تاسو یری کے دا اللہ نکچر مومنانی وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا او هر کله چې تاسو اذان کوي د مانځه د پاره دوی نشي تاسو د اذان په لوب ټوکو باندې ذالک بانهم قوم لا يعقلون دا زکه چې دا داسې قوم چې دی نه پیږي په خبره باندې بي وقوف دي بیا عقل دي قل تو فرمایا علی الكتاب اے علی کتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله تاسو موږ نه انتقام ناخلې مگر د دې خبر چې موږ ایمان نه وړي په الله باندې وما انزل الینا پاک کتاب باندې چې موږ تنازل شوی دی ما پاک کتاب انزل من قبل چې وړاندې نازل شي د قران نه وان اکثرکم فاسقون بشک اکثر تاسو کې باغیان او نافرمان دي قل تو فرمایا هل نبئکم بشر من ذلک مثوبه عند الله ایز خبرداری در کم تاسو په بد دي سيزونو چې مسلمانانو سره تاسو کوم دشمنی ده مثوبتن د جهت د جزاء عند الله پنځ د الله باندې من غسوک لعنه الله چې الله پاک په لعنت لګل دي وغضب علی الله پاک په غضب لګل دي وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت او وی ګرځول د دوی ناشادوغان خنجران او دسخی عبادت کوونکي اولئک شر مکان وضل عن سواء السبيل دا خلق بد دی په اعتبار د ځای سره ډیر گمراه دي د لارې په لحاظ سره د نیغ لار نه گمراه دي وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ او هر کله چې دوی راشي تاسو ته دوی وي چې موږ ایمان راوړی دي دا دروغ وي حال دار چې دوی دخول هم کوي په کفر باندې دوی خروج هم کوي په کفر باندې والله اعلم بما یکتمون او الله پاک په دې پاک د باندې چې دوی پټوي وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان او تبوینه ډیر زیات د دوی نه چې دی جلدی کوي په ګناه کې په ظلم کې واکله موسوته په خړل د حرام مال کې لبئس ما كانوا يعملون خامخا ډیر بد کار نه چې دوی یې کوي لولا ينهاهم الربانيون والاحبار ولن منکی دوی لرا دوی پیرانو ملیان عن قولهم الاثم واکلهم السحت دا دروغ وینانو د حرام خړلونه ملیان او پیران ولی دا غلط خلق نه منکی د دې ګنا نه لبئس ما كانوا يصنعون خامخا ډیر بد کار نه چې دوی یې کوي وقالت اليهود يد الله مغلوله او وی يهوديان لاس د الله پاک تړل شوی دی بندي غلت ايديهم بندي لاسونه د دې يهوديان ولعنوا بما قالوا او لعنت کړي شي په دې باندې په سود وینا د دوی بل یدامو سوتانی بلکې لاسونه د الله پاک فراخ دي رزق فراخ دي ينفق كيف يشاء الله پاک خرج کی چا باندې څنګه چوغالي وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا او خامخا زیادی ډیر زیات د دوی نه ما کتاب چې نازلېږي تا تاسو د رب د طرفنا د دې لپاره زیاتی سرکشي او کفر والقینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه امن واچول په ما بین د يهوديان سيان کی عداوت او بغض تر د قیامت پورې كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله هر کله چې دوی بلکی اور د جنگ د پار الله پاک مړ کی
ويسعون في الارض فساد او دی کوشش کی پزمک کی د فساد والله لا يحب المفسدين والله پاک من نساتی د فسادیانو سره ولو ان اهل الكتاب امنوا کچری اهل کتاب ایمان نوړي واتقوا تقوی اختیار کړي لکفرنا عنهم سیئات من بقا مخالد کو د دوی دی ګناونه ولا دخلنا جنات النعیم او خامخام داخل کو دی په جنت د نعمتونو کې ولو ان مقام التوراة والانجیل کچر دی ځان برابر کو ایمان وروړو عمل کو په تورات انجیل باندې په کتاب باندې انزل الیہم من ربهم چې نازلېږي دی تر دوی د رب د طرف په قرآن باندې ایمان وروړو لا کلو من فوقهم من تحت ارجلهم خامخا بدی خوري د پاسه طرف نو د لاندې طرف نه منهم امه مقتصده بعضی پدی کی اعتدال والا جماعت تی وکثیر منهم ساء ما يعملون او ډیر بد دی پدی او ډیر جات پدی کی هغه کسان دي ساء ما يعملون ډیر بد دی وکثیر منهم ډیر زیات د دوی نه ساء ما يعملون ډیر بد دی عملون د دوی نو بد کسان پکې ډیر دو نیکان اعتدال والا کسان پکې کم دي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک پمخ رکو کی اہل کتاب تا دعوت ایمان بیان شو اس پدی رکو کہ ہم اہل کتاب تا دعوت ایمان ذکر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دخپل پیغامات و در رسول حکم کی پیغمبر علیہ السلام تدی خلق تا دا پیغام دا دین اور رسول بیا اللہ پاک نبی علیہ السلام تو فرمائی کہ چرتا پیغامات او نہ رسول نو تا بخپل ذمہ داری سر تنوی رسولی او بیا فرمائی چتابا د خلقو د ضرر نظم محفوظ کم چکل دا آیت نازل شو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی چې د دین وړاندې با نبی کریم صلی الله علیه وسلم څوکیداران او پهرداران او درول او چې کله د آیت نازل شو نبی علیہ السلام خپل پهرداران ختم کړل بغیر پهره به خپل جون تیرو دی آیت کریمه کې الله پاک فرمایي چې ته پیغام اور سوا کدی اون رسو نتا خپل ذمہ داری سر ته نوی رسولي زمونږ د مسلمانانو عقیده دادا چې ټول پیغمبرانو د الله پاک د طرف نه څومره ذمہ داری ملو شو هغه ټول پیغمبرانو سره ته رسولې ده یو سړی تیر شي دا غنوم بي ابو العلا مودودی عقیدتن گمراه دی هغه وی یونس علیہ السلام په فریضه د رسالت کې کمی کو تاهی کړی دی دغه عقیده د قرآن کریم د دې آیت نه خلاف تا پیغمبران خپل ذمہ داری سر ترسوي لیکن مودودی وی چې یونس علیہ السلام نه درسولي د دې د وجنه مودودی گمراه دي بیا الله رب العالمین فرمای چې اے اهل کتابو تاسو تر هغه پورې په صحیح لار باندې نه ترکه میں چتاس تورات انجیل او پر قرآن باند ایمان نوی روڑے لیکن دا دمر نافرمان خلق دی چی دا قرآن دا نازل دو سرا دا دی سرکشی سوا کی او بیا اللہ پاک دا کامیابی بنیاد ذکر کی چی کامیابی دا جنت دا دا یو قوم دا پارا ندا سنگ چی یہودیان عیسیان وی بلکہ دا دا ہر حقا چا دا پارا دا چاگه کی ایمان وی او اعمال صالح وی نو داس انسان با اللہ پاک کامیاب کی جنت تب بولی یہودیانو کی چا ایمان روڑو عیسیانو کی چا ایمان نوڑو مشرکانو کی چا ایمان نوڑو او اعمال صالح ورسر اکڑل نو دا انسان کامیاب دی دا جنت او دا آخرت دا دا یو خاص قوم دا پارا ندی بلکہ دا ہر مسلمان نیک دا پارا دی بیا اللہ رب العالمین فرمائی چی دی بن اسرائیل تا وقت باندې مونږ ډیر پیغمبران لا لګلو د دین مونږ وعده اخیستی و وعده مو اخیستی و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تصدیق باندې
بیا مو دغه وادي د یاداشت لپاره دوی ته پیغمبران را لېږلو لیکن دا بني اسرائیل دومره ناپوهه او دونه باغیان خلکو چې پیغمبر به خبره دوی طبیعت مطابق وکړه دوی به منله خو که دوی طبیعت نه خلاف خبره پیغمبر وکړه دوی به تکذیب هم کو او دغه پیغمبر به شهید کو هم لیکن دا بنی اسرائیل په دې باندې پوینو چې الله پاک په دې باندې عذاب راولي عمر رنګ اوشلا په بنی اسرائیل باندې الله پاک بخت نصر یو ظالم بادشاہ مسلط کو چې دوی وینځي غلامان کړل او د دوی بیت المقدس یې هغه خراب کړ دا غینه بعد دی بنی اسرائیل باندې الله پاک خپل رحم کو توبه ول قبول کړ دا غینه بعد دی بیا لاندې کار شو بیا پیغمبران قتل کول لکه زکریا علیہ السلام شهید کو یحیی علیہ السلام شهید کو عیسی علیہ السلام د پاره د قتل منصوبه جوړ کړه د نبی علیہ السلام د پاره د قتل منصوبه جوړ کړه نو دا ډېر نافرمان او باغیان بیا په دې کتاب کې په نسوارو کې بعض خلک هغه دادي چغید الله پاک سره شرک کوي عیسایان بیا درې ډلو یعقوبیه ملکانیه او نستوریه یوی ډلی یعقوبیه ډلی عقیده داوا چې الله پاک بعینه عیسی علیہ السلام دی د نستوریه ډلی عقیده دادا چې عیسی علیہ السلام په درو خدایانو کې دریم دی او د ملکانیه جماعت د عیسایان عقیده دادا چې عیسی علیہ السلام د الله پاک زوی دی نعوذ بالله الله پاک فرمایي چې دا اهل کتاب عیسایان دي عیسی علیہ السلام دعوت ته وګوري عیسی علیہ السلام د الله د عبادت دعوت چلول دي د عقیدې د توحید دعوت چلول دي دا عیسایان خوې چې عیسی علیہ السلام په خپل خدای دي او عیسی علیہ السلام په خپل حقیقت کې اعلان کړی دي چې اے اهل کتاب عیسایانو تاسو زما امتیان بن اسرائیل د یو الله عبادت کوي او شرک مکوي تاسو د خپل عیسی علیہ السلام خبره هم نه مانی او شرک کوي او د مشرک زی جهنم بل د اهل کتاب خدایان درې دي حالانکه عیسی علیہ السلام خو خدای نه دي د درې خدایان یو الله پاک په خپل ویم بی مریم او دریم وسر عیسی علیہ السلام او یو قول پکې دا کوي چې خدایان درې دي یو عیسی علیہ السلام دی یو جبرئیل علیہ السلام دی او یو الله پاک دی دا عقیدات عیسایانو د درو خدایانو دا نو د عقیده د شرک دا عیسی علیہ السلام د الله پاک د توحید الله د یو والد دعوت چلی او دیوی چې عیسی علیہ السلام نعوذ بالله په درو خدایانو کې دریم خدای دی دا به دلیل خبره دوی کوي دی ته الله پاک د دې عذاب ورکړي او بیا الله پاک دی له جواب ورکړي چې تاسو عیسی علیہ السلام ته خدای وایي نو عیسی علیہ السلام خو د بیبي مریم زوی دی نو دا څنګه خدای دی او تاسو وګورئ بیبي مریم ته خدای وایي حالانکه عیسی علیہ السلام او بیبي مریم دواړه ډوډۍ خوري خوراک کوي نو چې خوراک ته محتاج دا خدای نی دا بندوي بل د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الله پاک نفی د مختار کل کوي د بریلیانو عقیده دادا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کائنات مالک دی د فیدی او د ضرر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د ضرر ورکولو او د فیدی حاصلولو یا د ضرر د لری کولو طاقت لري حالانکه قرآن وی قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د فیدی حاصلولو او د ضرر لری کولو مالک نی الله وی مالک نی او بریلیان وی چې مالک دی نو د کم بریلی عقیده چې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د مختار کل وی دا بریلی مشرک دی نکاح ور سره نکی د دین بعد الله پاک فرمایي چې تاسو د خپل دین په باره کې غلو مکوئ یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق د دین په باره کې تاسو غلو مکو په دین کې غلو هغه حد اعتدال کی یا کمی کول یا زیاتی کول یهودیان غلو وکړه په عیسی علیہ السلام او بیبي مریم باندې تهمت د زنا ولګو
عیسایانو غلو کړه عیسی علیه السلام ته خدای او د خدای پاک زوی وي الله پاک فرمایي دا غلو مکوئ عیسی علیه السلام باندې تهمت مه لګوئ او خدای او د خدای زوی مته مه وایئ بلکې عیسی علیه السلام ته د الله پاک پیغمبر او بنده ووایئ نو فرمایي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے پیغمبر علیہ السلام تو رسا کتاب چی نازلیگی تا تستا در رب در طرفنا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ او کتا انرسو نتا انرسو خبل پیغام نبوت سرتا انرسو واللہ یعصمک من الناس او اللہ پاک تا ساتھی تا بچکی دخل کو دزررنا ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین بے شک اللہ پاک ہدایت نے کہ قوم تجا کافران دی قل تو فرمایا یا آل الکتاب لستم علی شیئن اے آل کتاب تاسنی اس دن باندې حتی تردی پوری تقیم التورات والانجیل چی تاسو برابر شی پا تورات و انجیل باندې وما انزل الیکم من ربکم او پا کتاب چی اللہ پاک چی نازل کشی تاس ساز ضرب طرف نچے قرآن دی وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا او خامخا زیاتی ډیر زیات د دې کتابونه هغه کتاب زیاتی چې نازلېږي تا تستا د رب د طرفنا څه زیاتی طغیان او کفر د دې ال کتاب سرکشي او کفر فلا تاس علی القوم الكافرین فاستمخ پکېګا په قوم کافرانو باندې ان الذين آمنوا والذين هادوا بشکا کسان چې ایمان وروړي او يهوديان دي والصابئون او صابئين دي دستور عبادت کوونکي دي والنصارى او عیسایان دي من آمن بالله واليوم الاخر فدي ټولو کې چې ایمان وروړي په الله باندې په ورځ د آخرت باندې وعمل صالحا عمل کوي دنه کې فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون پس نه بويس قسم ير په دي باندې نه بدوي غمجن شي لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل فتاقي سلام کله وعده کې بني اسرائيل نه په قبل ولود تورات انجیل باندې او نبی عليه السلام ایمان نوړلو باندې وارسلنا اليهم رسلا من لګل دي ته پیغمبران د دې وادي د یادولو د پاره کلما هر کله جاءم رسول بما لا تهوا انفسهم چراغی دوی ته پیغمبر د دوی پاغه کارونو باندې چې نخوا خول د دوی زرونو فریقا کذبوا یو جماعت په دوی کې تکذیب وکړو او فریقا یقتلون یو جماعت په دوی کې قتل کول دا پیغمبران وحسبوا الله تكون فتنه فعموا وسموا او د دې خیال چې په دې باندې بن راځي عذاب په دې لاندو کانه شو ثم تاب الله عليه پس الله پاک بیا پدی باندې رحمت نازل کو ثم عموا وسموا كثير منهم بیا دی لاندو کانو شوډیر زیات د دوینا الله بصیر بما يعملون او الله پاک لیدل کی دی پاملون د دوی باندې لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم پتا کې سر کفر کړي کسان چې غوي عیسی چې الله پاک هو المسيح ابن مريم دا عیسی ابن مریم علیہ السلام دی وی خدای صرف عیسی علیہ السلام دی دا دی سیانو دا یعقوبی ڈلی عقیدہ وقال المسيح یا بنی اسرائیل عبد اللہ ربی و ربکم او ویلو عیسی علیہ السلام اے بنی اسرائیل تاس دیو اللہ عبادتو کی جزمام رب دے استاسم رب دی انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة مأواه النار یقینا خبر دادا شان دا خبر دار چې څوک شرک کی په الله باندې پتا کې الله پاک حرام کی په د باندې جنت او ټکانه ورکی جهنم امال الظالمین من انصار او نبی د ظالمان د پاره څوک مددگار لقد كفر الذين قالوا پتا کې سر کفر کوي کسان چې وی ان الله ثالث ثلاثه بیشک الله پاک پدرو خدایانو کی دریم خدای دی نو دو خدایان نور شمار کی یو پک الله شماری عیسایانو عقیده
وما من اله الا اله واحد او حقیقت دا دی چې نشته بل معبود مگر دغه یو الله دی وان لم ينتهوا عما يقولون او کچر دی من نشل دغه خپل وینانا لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم خامخا بدی تو رسیږي او برسیږي کسان چې کافران دي د دوی نه عذاب دردناک افلا يتوبون الى الله ويستغفرون هذه توبه نو بس الله پاک توبه خل نه غوړ دي د الله نه الله غفور رحیم الله پاک بخون کې مهربان دي مل مسیح ابن مریم الا رسول نو عیسی ابن مریم علیہ السلام مگر د الله پاک پیغمبرو قد خلق من قبل الرسل پتا کې سره تیر شي وړاندې د نور پیغمبران امو صدیقه او د مور پاک دامن بی بیوان نیک و بزرگوا کانا یاکلان الطعام دا دوال خوری خوراک انظر کیف نبین لهم الآیات تو گورا چې موږ څنګه بیانو دي د پار آیاتنا ثم انظر انا یفکون بیا تو گورا دي څنګه اوړي چرته دي اړول شي قل تو فرمائے اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا آیتا عبادت کې سوا د الله پاک ما دا خدایانو لا يملك لكم ضرا ولا نفعا چې دا خدایان ساز بار مالکان ندي د ضرر لري کولو فیدی در کولو والله هو السميع العليم او الله پاک اوریدن کې په ذات دي قل تو فرمای پیغمبر علیہ السلام یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق تاسو زیاتی مکوی غلو مکوی پا دین کی ناحقا ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا او تاسو تابعداری مکوی دا خواہشاتو دا قوم چی پتا غی سری گمراہ شوی دی من قبلو اڑان دینا وَأَضَلُّوا كَثِيرًا او دی گمراہ کر دیر خلق وَضَلُّوا عن سواء السبیل او دی گمراہ شید پخپلا دنیغ لارنا